بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو توزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس أو القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وقال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري: حدثنا أحمد بن أشكاب أو إشكابا قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز علماء کرام، د بهرنا راتلونکو ملمنو د دې علاقې په دین مینو مسلمانانو او په مدرسة البنات کې راجمع شو زنانو، خویندو، میندو، طالبات، معلمات، نن ستاسو د علاقه کې ډیره لویه د خوشحالۍ خبره ده. تقریبا د ناظرې د ترجمې او د تفسیر دا ټول ختمونه دا 49 پورې ختمونه دي. ټول وایي الحمدلله. او چې څوک د دې مدرسې په دې مهنت باندې خفای نو الله سوچت کې لګ جزاکم الله خیر. ټول ویخې ښه ما تاسو بس هم ستړي شوي خدا دې علاقې دا مسلمانان الحمدلله ثم الحمدلله په دین باندې مین دي. محترمو، دا د کوم کتاب چې دا ختم شروع کو اخیری حدیث هغه بیانو، دا کتاب مشهور دی په صحیح البخاری سره، او دی کتاب تا اللہ تبارک و تعالی دون قبولیت او مقبولیت ورکڑی دی چې د دې کتاب نه بغیر یو تن هغه ته پټکی نشي ورپسر کې دی، هغه د دې نه بغیر مولا نشي جوړې دی. دا صحیح بخاری دا داسې کتاب دی چې د دې په اختتام سره که یو ماشومه هغې علم شروع کړی نو چې دا اختتام ته ورسوي نو دا فاضله شوه. الکان چې دا دوره حدیث او دا کتاب اختتام ته ورسوي نو هغه فاضل شي او هغه عالم جوړ شي. د دې د قبولیت او مقبولیت د دې نه اندازه لګي. دا داسې کتاب دی دا خلک مولیان جوړي. خبره زین تراله کرانه له په دې کتاب خلک سکی نو په دې وجہ محترم مونږ نور کتابونه د احادیثو چې ګورو
نو مونږ او تاسو با التا دغه حدیث ټول سند داغي چان بین بکو چې چا د دې سند ته صحیح ویلی چا صحیح نه دی ویلی په دې کلام شوی نه دی شوی خو چې مونږ او تاسو ته دا خبره معلومه شوا چې دا حدیث امام بخاری ذکر کړي او په صحیح بخاری کې ذکر کړي نو مونږ امام بخاری د دینه فارغ کړي یو مونږ ته داغي د سند داغي د راویانو د چان بین اس ضرورت نشتا احادیث بالکل صحیح خبره موزین تراله کرانه له دا داسې کتاب د محترمو دا ابتدائی او سو خبرې زکه ذکر کوما چې نن د فتنې دور دی یو فتنه نن په دنیا کې دا چلیږي یو سړی به د صحیح بخاری په ختم بیغه ته پټکی والی مولا شوی بی او هغه خلک را لګي امام بخاری د گریوان نه نیسی په امام بخاری او بیا په صحیح بخاری اعتراضات کوي په احادیثو اعتراضات کوي د امام بخاری د دې صحیح کتاب د دې پر رواتو باندې جرح کوي نو محترم مسلمانانو کله چې نن د دې صحیح بخاری نه د خلکو اعتماد پورته شو نو د نورو کتابونو احادیث هغه بوله غب شپ ښکاری بیا د یاد ساته د صحیح بخاری د دې حفاظت کول دا د احادیثو حفاظت کول دي په صحیح بخاری باندې جرح کول په صحیح بخاری باندې تنقیدات کول بیجا اعتراضات کول دا انکار حدیث فتنه تا لاری کولاول دي دا یادو ساته دا یو خبره شوا محترمو دا چې کوم شخصیت دا کتاب لیکلے محمد ابن اسماعیل نو دا یادو ساته چې دی په ورکوټوالی کې یتیم شوی دی پلاری وفات شوی دی نو د دې سړی تربیت چې پلاری وفات شو بے مور تربیت کړي دی او دا حقیقت دی چې د مور غیګا دا د خپل بچی د پاره لومبه درسګا دا لومبه تربیتګا دا اوس محترمو چې کله یو مور دا لکه د امام بخاری مور دا نو دغه د خپل بچی د علماو حلقو ته لیږي د علماو درسونو ته لیږي علماو پسې لیږي په ورکوټوالی بیا رکړې دی بیا دا امام بخاری مکی ته تللی نو مدینه منوری ته تللی نو مرو ته تللی آذربایجان ته تللی مصر ته تللی محترم په اطراف عالم کې چې دته پته لګیدا چې الته محدث دا بلا سفر کړی دی محترم په د سونو مشایخنا امام بخاری ذکر کړی دا او تربیت چا کړو جواب راکوي کنه محترم که تاسو جواب راکوي نو زه خبره ذره غونډوم او تاسو ته کوم کرام دی غم بالکل تیار دی خدای انتظار دی کنه محترمو خو نیت بدا کو چې د اخیری حدیث اورما نو کدا زمانه سے جن غواړي مانس مطالبه کوي نو زبا آغا مطالبه پورا کوما زبا جن بدلوما زان کې به تبدیلی راولم او اے محترم مسلمانانو ماو تا چې چرتم یو دینی مجلس دینی پروگرام دا سیزے تزو نو نیت بکو چې زما عمل کې اضافه راشي زما جن کې تبدیلی راشي ما کې انقلاب راشي جن میں بدل شي اعمالو کې میں زیاتوال راشي د خپل ګناهونو نه توبه وباسم په دې نیت سره بزو خو هم نه کنه او کنه نیت مدای چیرې نن پلان کیږي پروګرام دی او دا غټي رجوبه پخکړی ښا پلان کیږي کې پروګرام دی او دا چیانه او مټایانه نو محترمو
که چرته مونږ هغه پروګرام ته لاړ شو هغه روجې راته میلاو نشوې هغه چې مټایان راته میلاو نشو نو بیا به د خپلو علماو ته د استادانو ته چې دا دونه خواري او محنت کوو که نه بیا خو دوی په شړو سوایو نه که نه که لګیا یو بیا اسی دونه غټ پروګرام سړی او دونه ټیلو دونه رشو مونږ خو پکې یوه روجه ونه سکله دا نیت زمونږ د دیو محترمو او که نیت مو دا کړي چې قال الله او قال الرسول براله بیانیږي اے محترمو که چاره باندې چې اوس کله هم به خوشحاله شو او که چاره باندې چې ونس کله روجې راته میلاو نه شوې هلکه زمونږ کار خو شو که نه زما د روح خوراک زما د روح غذا هغه خو راته میلاو شو که نه نو نیت به د څه کوو محترمو ځان کې د بدلون وګوره محترمو د امام بخاری رحمت الله علیه تربیت د ابتدا نه د هغه والدې صاحبې کړې دي ای زنانو خویندو میندو که کله یو زنانه هغه دینداره ده بچی به دینداره یا که چرته یو زنانه قرآن خوانه ده بچی کې به هغه صلاحیتی که چرته یو مورکې ده داغی عقیده گنده عمل گنده اے محترمو سار و غرمه و ماخام داغی پا لاس کے ٹچ موبائل پردی نارینا پائی کی گانے بجانے پائی کی گندہ پٹوانا پائی کی گندہ خبری پاگی کی پحش سیزونا اغی محترمو دا یو نیچری طریقے سرا د دک معشوم چې داغي پغیق کې دی کنه دغه په دماغو کې داغي انسټالیشن کیږي محترم دغه بچي بیا چرتم عالم نشي جوړې دی بیا دغه بچي چرتم قاری نشي جوړې دی حافظ او دیندار نشي جوړې دی بلکې دغه بچي بیا ډانسر جوړيږي ښا دی به ګډاګانې کوي بیا دغه بچي بیا چې د آغا مور چې هغې کې بے حیايي وه نو په خپل اولاد باندې رحم وکړي مسلمانانو زنانو ته یو دینی ماحول مهیا کې زنانه به ال دینداري ګرځي محترمو چې کله دی ته د دین ماحولي او چې د دین ماحول ورته نارینه نه ورکوي که نه نو قسم په الله د نن زمانې اکثریت د نارینه د خپلو زنانو نه سر ټکوي خبره مې څنګه ده جی څنګه چې د زنانو دینی ماحول نارینو نی وته رخ کړي نو ډیر نارینه شته د خپلو زنانو نه څه کوي سر ټکوي که نه ټکوي یریږې مه ریښه وایې سره ته وهي نه د ډیرو زنانو نه نن ډیر نارینه سر ټکوي ولې دغه بیبي ته د خپل نارینه د دین ماحول نه دی مهیا کړی هغه ریبه حقوق الله نه پیژني هغه د الله حق نه پیژني هغه د خاوند حق سو پیژني مونږ سره د مستوراتو جماعت کې یو زنانه تلې و په جون کې په ډومبي ځل سیروزې ته تلې وه نو په سیروزه کې څه خو بس قبر دی او حشر دی او زنکدن دی او الله رب العزت را ته ګوري او الله موویني او الله پارس قادر دی او الله خالق دی او مالک دی او رازق دی دا خبري او په دې کې خو ډېر اثري محترمو سړي ته قبر آخرت حشر محشر دا رامخې ته شه نو دې توبې ته ځان سم کي بیا د خاون حقونه زنانه اورېدلي چې ګورې کمې ښځې د خاون په حقونو کې کمی کوتاهي کړي که نه چې دا خاون دی بیبي ته معافي نه کوي الله هم نه معاف کوي دا ښځې سره غم پیدا شوی چې دا خو ما خاون ته ټول عمر بدې او سپکې حدیث پسې روزه کې واورېده چې نفلي مونځ دام د خاون د اجازت نه بغیر نه قبلېږي ګورې ښه نفل که یو زنانه نفلي روژه نیسي نو د خاون د اجازت نه بغیر دا نفلي روژه نشي نیولی او خیر دی که خاون دی دیاړی مزدورې دفتر ته کار ته لاړ شي که نه او دا پړونې په تخه کې او د کلي بل سر پورې غم خادې کوي او خاون ته خبر نه دی دا به بیا خیري نو موز نشي کولی د خاون د اجازت نه بغیر نفلي
روجه نشي نیولی نفلی د خاوند د اجازت نه بغیر چې خاوند ته خبر نه دی او پړونی پتاخه کړی او د خاوند راتلو نه 15 منټه مخکې راشي ټیمه خدان سره نوٹ کړی هغه ته تا خو په بار مزي وکيو زری په کور کې قیدی کړي ما الله اکبر کبیره زنانه دا حدیث او دار سوریدلی دي خاوند زمیدار سړی او چته دی خزه دی خاوند ته په جون کې خیرالی نو ویلی دی بیبي چرته د خاوند صحیح طریقې سره خدمت نو کړي چې خاوند څنګه ستړي ستومان راغلي دي زره ول اوبر اغستی دي انداواله لکسات پسې ول دود پتی چې پخ کړي دا بیا ول په دې خپو زور کوي اپا گب گب کې وته وی ګوري کسه کمی کو تایرا نشوي ما پیره تکوا تا لګیا دي اخاوند سار وختي راغلو ما ته مولوی صاحب کبلی سیروزی ته زید مال دی کور نوم پکې اول کیولي کوي ښا داولی دا دینی ماحول سره زندگی بدلیږي محترمو نو مونږ زنانو ته هغه دینی ماحول نی ور کړی نو ډیر نارینا د زنانو نه سر ټکای دی کې وای اس گر کو آگ لگ گئی گر کې چراغ سے دی کې نارینا برابر مجرمان دی هغه سړیو خزه نا جوړه وا او دی کې پای بیوشي زیاته شوې ده خلکو وی دا مړه ده داغي جنازه تیار شو او جنازه روانه کړې ده چرته دا بجلی د استن سره کټ جنگېدلې دی هغه خزه هوش کې راغلې ده خلکو ویلې که دا خو ژوندې وه بېهوشه شوې وه را واپس کړې د څو میاشتې بیا ژوندې وه بیا څو میاشتې بعد هغه وفات شوه نو چې کله یې د جنازې هغه کټ روان کړی و که نه نو خاوند یې مخکې تلوي خیال کوي ستن سره بیا ونه جنګوي چې ته بیا راویښه نه شي دا ولې دا خاوند د دې بیبي دا مرګ او تباهي او دا هر څه غواړي دا ولدی لالا خان چرته پکور کې تعلیم نه دی کړی زمونږ د ریوڼ مشران وای کنه چې تاسو به دوه تعلیم کوي یو پکور کې یو په جمعات کې جمعات کې مونږ ته تعلیم وکا بل ته وي ته تعلیم وکا نه دی د پارسار مساجدو کې مشوره نو مشوره کې پکې تعلیم توې کا نو دارنګي پکور کې چې تا ته تعلیم نه درځي نو خپل بچي او بچي چې علم نه دی کړي خو د دنیایي تعلیم کړي د فضایل تعلیم په شروع کا ستا کم بچي یا بچي هغه علم کوي وته ماته د قران نه تعلیم وکا ځکه هر کس خو د قران نه تعلیم نشي کولی ستا بچی علم کړي ستا بچي علم حاصل کړي هغه بچي ته وي تا سره چې دا حدیث کوم کتابونه ای که صحیح بخاری دی که مشکات دی که ریاض الصالحین دی دا غي نه راته لک په کور کې تعلیم وکا نو کور کې بداغي برکاتی دا ټول مسلمانان عزم داو کې چې په کور کې با ماحول جوړو ځکه ډېری ماشومان جنکه هغه مدرسې کې داخلي دلته سبقونه ورته وایي زده کوي مهنت کوي مشقت کوي خو په کور کې پلار یا رور مور خور هغه بچی ته نه کینی بلکې هغه قرآن یا کتاب راوالی دی ور پورې خاندانی کوي اوس به دا تعلیم کوي نو محترم مسلمانانو په کور کې بزان له دینی ماحول جوړو وګوره امام بخاری مور علم ته رسخت کړی دی او دا یادو ساته محترمو چا چې خپل بچي علم تويست کنا د دې مور د دې پلار د دې عمل نامه بر دې په مرګ باندې نه بنديږي ورنه حدیث پاک کې خرازی نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث کله چې انسان وفات شو په دې وفات کې دود عمل سلسله ختم شو محترمو اے محترم مسلمانانو خو چې چا خپل بچي دا علما ډېر خوش قسمت دي دا حافظان ډېر خوش قسمت دي دا فاضلات او دا عالمان او باجیګان دا ډېر خوش قسمت دي د دې والدین ډېر خوش قسمت دي د دې د والدینو عمل نامه دا غي په مرګ باندې نه بنديږي نو اے محترم یو خبره دا شو بل خبره امام بخاری رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہو اغا فرمائی دا صحیح بخاری دا مسائل انسائکلوپیڈیا دا
د دې ختمونو تم لږ زیات وخت ورکول پکاري چې دې کې نارینه زنانه ډېر مسائل ووري. نو مونږ صحیح بخاري ته دا خلک دونه ډېر زیات ستړي کړي که نه چې مونږ وایو چې خدایه دا خلک دې ته څنګه خبره وکړو او خلک هم دې مهرې ګړۍ ته ګوري چې خدایه غیروجې به سړی شوي یو. اے محترم مسلمانانو، امام بخاری رحمت الله علیه دې دا خپل کتاب ختمی، دا خپل کتاب دې ختمی په یو باب سره او دې په دې باب کې آیت د قرآن ذکر کړي. دا د امام بخاری عادت دی. د امام بخاری رحمت الله علیه د دې کتاب طرز دا د نور محدثینو نه لږ جدا دی. نور محدثین بعضی په کتاب الایمان سره شروع کوي د کتاب، بعضی په اوقات الصلات سره شروع کوي، بعضی کتاب الطهارت سره شروع کوي، او دا امام بخاری د شروع کړي په بدء الوحی سره. امام بخاری دا خپل کتاب دا صحیح البخاری په بدء الوحی سره شروع کړي دی. دې کې کمال څه دی، دې کې حکمت څه دی. اے محترم مسلمانانو، امام بخاری منتدا حی چې دین آغا دی چې په وحی سره ثابتی، چې په وحی سره ثابت نی آغا با دین نی. خبر یاد کړي را قیمتي خبره ده محترمو. دین به کمی دا عوام الناس لک جواب راکوي ما ته پته کې تاسو ستړي نه. دین به کمی په وحی سره چې ثابتی، او وحی په دوه قسمه ده، یو وحی مطلوع او یو غیر مطلوع، وحی جلی او وحی خفی. قرآن او احادیث چې څوک وایي زه احادیث نه منم قرآن منم، دا د قرآن نه منکر دی. اے محترم مسلمانانو، چې په وحی سره نی ثابت هغه به ګوري دین نه. ګوره دې کې امام بخاری په امت کې د وحدت د پاره یو لوی هغه ټاپک مونږ ته کېښوده چې امت یو کېدل غواړي، بس د وحی تابعداري دي کوي. نو الله منم، د الله رسول منما، د دې خبرې منما. اے محترم مسلمانانو، که چرته مونږ دی وحی ته راللو اختلافات ختم. مونږ وای نه پلان کې خوب لیدلی وه، پلان کې بزرگ ته بزرگ په خوب کې راغلی وه، دا کیسه مونږ ته خوبونو خرابه کړې. محترم دا اوس ټیم کم دی، کریمه به ته یو څو خوبونه بیان کړي ښه چې د ډېرو خلکو هغې له توجه وي. پلان کې ته پلان کې په خوب کې راغی او خوب کې وله دا ووې. په خوبونو سره د شریعت مسلې نه ثابتېږي. خبره ذهن ته راله که رانله؟ په خوبونو سره د خلکو خوبونو ته توجه مه کوئ. د پیغمبرانو خوبونه دا وحی، د غیر انبیا خوب د یو نیک انسان صحیح خوب داغه د پاره بشارت کی دی شي، داغه د پاره زیری کی دی شي، خو پاغه د شریعت یو مسله دا نشي ثابتې دی. پیغمبر علیہ السلام په خپل جون باندې په خپل حیات کې یو عمل خودلې، یو درود خودلې، ته هغې ته اهمیت نه ورکې او بزرگ خوب ولید او په خوب کې ورته د درود القا وشوه او هغه چاپ کې او هغه خوارې او د فضایل بیانې. دا به ګورې ډېر ظلم محترمو. سوچ دې خبرو ته کوې، هغې له د درود نوم ورکول نه دي پکار. نو دا خبره به یاد وساتو چې ومبنى العبادات علی النقل. امام بخاری وی دین به هغه چې په وحی سره ثابتی، او بیا محترمو عبادات دی په دین کې. نو عبادات دا بنای په نقل باندې، په عباداتو کې اندازې او قیاسونه دا نه چلیږي. بس اختلافات ختم شو محترمو. بیا امام بخاری رحمت الله علیه د اول نواله اخره پورې د دې بابونو مقاصد چې مونږ ګورو، محدثین ذکر کوي د دې باب نه د امام بخاری مقصد رد د کرامیو دی، کله وی رد د قدریو دی، کله وی رد د روافضو دی، کله وی دی کې رد چې کم دی نو دا د جبریو دی، رد د پلان کو دی، رد د پلان کو دی. الله اکبر کبیره. معلومه دا شوا دا رد کول دام د دین یو حصہ ده. خبره مه ترانه له محترمو، رد کول د ناکاره د غیر ثابت سیزونو
د منکراتو رد کول، رد د منکراتو دا یو لازمی خبره ده محترمو. مونږ کې ډیر مسلمانان په مونږ کې ډیر مولایان رد د منکراتو نه کوو. دا یاد ساته محترمو چې کم یو تن رد د منکراتو نه کوي دا حق پټون کې دی. تاسو او مونږه چې د الله کتاب وګورو، مخکې شیخ صاحب ډیر ښکلی انداز سره ختم د تفسیر وکړه. محترم مسلمانانو چې مون قرآن وګورو، بیا پکې د انبیاء کرام علیهم السلام واقعات وګورو، نو ار نبی هغه رد د منکراتو کړی دی. که د شعیب علیه السلام په قوم کې هغې په ناپ او په تول کې زیاتی کولو، شعیب علیہ السلام ورته د هغې رد کړی دی. د لوط علیہ السلام په قوم کې چې په نارینو کې سوډومی مرضو، په زنانو کې لیسبینزم مرضو، لوط علیہ السلام ورته هغه په ګوته کړي. دا تاسو څه کوئ؟ دا خو چې ته پخوا چا نه دي کړي. دارنګې بیا د هر نبی مخالفت شوی دی. مونږ وایو لږ داسې په حکمت سره خبره وکړه چې څوک خفه نشي. لکه دا غلط پیغام دی چې په حکمت سره خبره وکړه چې څوک خفه نشي، څوک خوشحالیږي او که څوک خفه کیږي. د الله صحیح دین بیان کا، په بوسو کې اوبه مه بوزه. که څوک راله خبرې زده کا، وی منله هغه ته فایده، چا نه منله هغه ته نقصان. خو ته بیان وکړه چې ته ګورې حق پټ نه کې. او باقی حکمت خو دغې ته نه وایي. امام رازی رحمت الله علیه د حکمت درې معنی ذکر، د حکمت معنی ذکر کوي، په دریو خبرو مشتمل دی. د حکمت معنی ځان سره یاد کې، زمونږ دا بچې فاضلات وګرځېده، دی بخپلو کورونو کې دارنګې کم ځای ته د دې تشکیل شوي یا هلته به د دین کار کوي، نو په حکمت سره به کوي. نو د حکمت هغه مطلب امام رازی بیانوي، العلم والعمل والبیان. درې خبرې کمی لږ جواب را کوي کنه محترم. العلم والعمل والبیان، اول به د یو خبرې علم حاصله. بے علم به د ځانه مفتی صاحب نه جوړی. بے علم شیخی به نه کې چې تا د ځانه بے علم شیخ جوړ کړي، د بسم الله په مطلب نه پوهېږي او ته مسلې بیانې. نه، زمونږ د ریوړ مشران وایي تاسو وختونه ولګول، وختونه ولګوي، نو بیا به دا غونډه زندگی د علماو مفتیانو نه په تپوس سره تیروي. ګورئ فتوی به نه ورکې. نو اول به پوه حاصلې د یو خبرې باره کې، د یو عمل باره کې، نو وسره و په هغې عملم کې. اسې نه ای فاضلاتو بچو، تاسو علم حاصل که سبا ته بیا نرې جامې. دلته راغلی د ختم بخاری د پاره او موبایل ګرځي را ګرځي ویډیو کوي. انتظامی والا چې څوک باجیګان یې کنه دغلته که څوک هم په موبایلو کې ویډیو کوي، هغه موبایل څنګه چې دلته د خلکو سره دا ډانګونه دي کیدی شي هلته می کنه په دې ډانګ ولا دا موبایل ماتوي. دا ډیر نقصانی کار دی، د دې ډیر زیات غلط نتایجی. نو په دې خپل علم باندې عمل کول. اسې نه دا فاضله صاحبه شوه، په دې کې عمل نشتا، دا مشر کشر نه پیژني، په کور کې خدمت نشتا، دا جواب را ګرځي. دا به عملی زندگی اختیاری، دا به هغه غم خادو تم نزي چې کم د شریعت خلاف. اسې نه باجی ګل هغه خاده کې ناسته ده، پای کې دمتوب دی او پای کې ګډاګانې، پای کې تصویر کشي کیږي او باجی صاحب حالته کې ناسته ده. نہ دا ورته اعلان کوي چې ہم ایسی چیزوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے دوستو رب میرا ناراض ہوتا ہے. العلم والعمل، عمل بکول غواړي. نو بیا دریم نمبر کې خاموش پاتې کېدل بنی پکار. والبیان، دای بخلکو ته بیان، دای بخلکو ته دعوت، دای بخلکو ته تبلیغ. وګوره امام بخاری چې د اخیری باب دې ذکر کړي قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، پدې کې مرد دی په هغه خلکو باندې چې چا د اعمال طول دا نه منلو. آیت منو د دې خپل مطلب بیانو. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه،
امام بخاری آیت ذکر کو پدې کې رد کو په هغه باطل فرقو چې څوک د دین منکرو چې د قیامت پر ورځ به اعمال تللی شي. امام بخاری رحمت الله علیه ویام چې وان اعمال بني آدم وقولهم يوزن او توزن، د خلقو دا اعمال د خلقو دا خبرې دا به ټول تللی شي. محترمو دا مونږ چې دلته سونه سات ناس ته وکړه کنا او چې د الله د رضا د پاره راغلی یو محترمو، نو دا به زمونږ د نیکو په تول کیه. که چا ګناهونه کړي اے محترمو دغه ګناهونه دا به تول کولی شي. محترمو دا ګناه سونه ده نیکې سونه دي. وان اعمال بني آدم وقولهم يوزن، ځکه ماوتا چې په دنیا کې سکو سوایو دا ان ریکارډ پاتې کیږي. محترمو دا سینه چې ماوتا منځو کا او بس کیسه ختمه، دا سینه دا چې ماوتا غلط قتل وکړه غلط اوریدل مو کا کیسه ختمه نه. محترمو ماوتا چې سکو او سوایو په دې باندې با د قیامت پر ورځ باندې گواهان را پورته کیږي. یوم یقوم الاشهاد، اشهاد جمع ذکر کا زمون مشایخ وی اشهاد ګڼ دي کنا. اے محترم مسلمانانو یو گواه به زمانی یو گواه به مکانی، وای شاباس، یو گواه به په کومه زمانه کې چا په کوم وخت کې کوم قسم کار کړی دغه زمانه به گواہی کوي. که چا مازیګر ګناه کړي دا مازیګر ټیم به گواہی کوي. والعصر شاهد د زمانه، زمانه به گواہی. زمان نو مکان، چا چې په کم مکان کې کم کار کړي نیک یا بد هغه مکان بم گواہی کوي. نو یو گواه زمان، نو یو گواه مکان، نو بل گواه ملکان. ماوتا سره کرامن کاتبین، زما استاد دخلینه چې سره وزي کنا هغه نوٹ کوي. نو اے محترم بل گواه الارکان، زما استاد بدن دا اعضاء. نو اے محترم نو بل گواه الرحمن پخپل مهربان باچا. الله اکبر کبیرہ. بیا د امام مجاہد په حواله سره د القسطاس وضاحت کوي چې قسم مصدر د مقصد دی. نو قسم مصدر د مقصد نه دی، علماوی دا بحسب الزوائد دی. مصدر و مصدر المقصد، دا مقصد معنی عادل، د قاصد معنی ظالم. بیا امام بخاری خپل سند سره ذکر کوي حدیث اخیری راوی پکې سیدنا ابو هریره رضی الله عنه دی. بیا زمون مشایخ چې دلته حدیث د ابو هریره نه ذکر کا، مخکې حدیث د عمر بن خطاب نه ذکر کړي، دې کې ربط ذکر کړي. محترم مسلمانانو غډیر تفصیلی خبرې دي او ډیر خوان کوي، خو چې وختي امام بخاری دا خپل مجلس ختمي د نبی علیہ السلام په دې خبرې سره چې کلمتان حبیبتان للرحمن. دا نبی علیہ السلام دې خبرو ته لږ غوږ کړئ. محترمو کلمتان حبیبتان للرحمن، ګوره کلمتان ذکر کا نو کلمتان کلمه نو دا خو مفید د پاره د فائدې تامین نه. زمون شیخ د ویسا رحمه الله اغیب فرمایل دا د کافیه او د هدایت النحو کلمه نه ده چې هغه مفید د پاره د فائدې تامین نه، دا د قران او د حدیث کلمه ده. قران کې تعالی الی کلمتین ده کنه، دلته کلمتان یا کلمت طیبه، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلام دی، دو کلمی دی. حبیبتان الی الرحمن دا مهربان بچا ته ډېر محبوب دي، د دې وین کې الله ته محبوب دی. لکه په دې دوو کلمو بسړی الله ته محبوب جوړیږي. اے پیغمبر زری راته وایه کنه دا خو ډېر وخلی چې سړی په دوو کلمو سره مهربان بچا ته محبوب ګرځي. ځکه زمونږ په دنیا کې مقصود دا دی چې مونږ او د رب محبوب شو. محترمو مونږ ته قرآن کې الله اعمال خودلی چې تاسو به رب ته څنګه محبوب کېږئ. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. نبی علیہ السلام فرمائی حبیبتان الی الرحمن دو کلمی دی، د دی وین کې مهربان با چاته محبوب
څوک څوک دا غواړي چې زه د خپل رب محبوب جوړ شمه؟ څوک څوک دا غواړي؟ الله دې مونږ خپل محبوب وګرځي. محترمو پیغمبر دا په دوو کلمو سره کیدی شي. اے دا الله رسوله زری راته وایا، خو ذهن کې یو لوی اشکال راغی چې دا خو به ډېر وخت غواړي او دا خو به ډېر ګران وي، ځکه دا دونه لوی فایده پې حاصلېږي. نبی علیہ السلام وی ټینشن مالې خفیفتان علی اللسان، دا په ژبه ویلو کې ډېرې آسانې دي، څه مشکل کار نه دی. ګورې ښه بیا خفیفتان دا کلمې داسې دي که نه، په دې کې څه ثقل نشته، په دې کې داسې حروف چې په سختۍ سره ادا کېږي هغه پکې نشته، د فصاحت بلاغات خلاف پکې یو ټکي نشته. خفیفتان علی اللسان چې دا دونه آسانې دي په ژبه، دا به بیا هلته د قیامت پر ورځ مسله کوي جوړې نو هسې نه چې لږ وخت پې لګي او دا په ژبه ویلو به ډېرې آسانې دي، نو بیا به دې دپاره نور اعمال هم ډېر شی پکاري. هسې نه د قیامت پر ورځ چېرته دا سپکې نه یو. نبی علیہ السلام وایي ثقیلتان فی المیزان، دا ټینشن هم مالا دا خدرنی دی ښا، دا کمی کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بیا د سبحان الله وبحمده سبحان الله پکې مکرر ذکر شو، سبحان الله مقدم کا، دې کې تخلیه ده او دې بل کې تحلیه ده. دا پکې خیسته مباحث دي. محترمو اے محترم مسلمانانو، زمونږه چې کوم وروڼه پریون چې 4 میاشتې ولګوي په دعوت او په تبلیغ کې، چې هغې راشي هغې ړومبې کم کار کوي؟ ووایه شاباس جی. د دعوت کار خو که دې نه راځي نو هم به کوي، چې راشي ړومبې کار ایسي. دې ړومبې جومات ته ځي، چېرته ځي؟ او جومات وباسي. صحیح ویم که نه؟ دې جومات وباسي. اوس خو ډایرکټ کور ته لړ شي، اکثر جومات ته نه ځي ډېر. اوس کار څه بل شان غونته شوی دی. پخوا به سیروزي جومات یو علاقې ته راغی، غونډ کلي به یې کته، غونډ کلي وایي ما نه به د قیامت پر ورځ تپوس کېږي چېرې دغه کس و او ګوره د سره زموږ ملاقات نه و شوی. نن مونږ سیروزي ته لاړ شو، دغه محلې 10 تنو سره هم پوره ملاقاتونه کړو. ډېره سستي ګورې راغلې. محترمو دا سستي به لر کول غواړي، ورنه دا شی به بیا یو د رسم شکل اختیار کړي. نو کله چې د 4 میاشتو نه ملګري راشي هغې کوشش کوي جومات وباسي که نه. نو زمونږ د بچو 8 کاله علم وکړو. محترمو نو هسې دې دپاره هم جومات پکار دی که جومات پکار نه دی؟ نو محترمو د ټولو نارینه او زنانو نه یو مطالبه دا ده، یو بچی د مدرسې ته ورکول. څنګه مو خوښه ده؟ چا دا خبره خوښه ده؟ یو بچی د مدرسې ته ورکول. صحیح ده که نه؟ انشاءالله. او دوی محترمو په دې مجمع کې چې چا اوسه پورې 4 میاشتې نه دي لګولي که نه، هغه ملګري د 4 میاشتو کلک عزم وکړي. خوښه مو ده؟ الله رب العزت دې دا ختمونه په خپل دربار کې قبول او منظور کی. زمونږه ډېر خوږ مشر شیخ مطیع الله صاحب هغې تشریف آوري کړې، دای په مخ کې دا خبرې مناسب نه وي، خو د مدرسې انتظامیې والا ترتیب دغه شانتې جوړ کړی و. هغې به انشاءالله څه خبرې به هم کوي. اخیري زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.